لکه ګور یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عقلمن انسان هغه څوک دی چې د خپل 15 فوټه بدن یې وپېژندی وعمل لما بعد الموت او د هغه ما بعد زندگی چې کوم د مرګ ما بعد زندگی ده د برزخ زندگی ده یا ورځ د قیامت زندگی ده یا د جنت زندگی ده د هغه زندگی د پاره یو ښه اعمال خپل کړه رسول الله فرمایي وعمل لما بعد الموت بار بار رسول الله مجد فرمایي وعمل لما بعد الموت د ما بعد زندگی د پاره چې د مرګ دی د هغه زندگی د پاره یو شی برابر والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. بعقل سړی هغه څوک دی رسول الله فرمایي چې د خپل خواهشاتو موافق زندگی کوي وتمنى على الله و خدای مهربانه دی بس مې شروع ایسته مشروع که زناکاری کوي که غلا کوي که غیبت کوي که هر ایدی دلګي کوي بس مې شروع خدای مهربانه دی. رسول الله فرمایي چې دا بعقل په دنیا کې نشته دا غټ بعقل دی. والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. بعقل انسان هغه څوک دی چې د خپل خواهشاتو موافق زندگی کوي او دا فرمایي چې خدای مهربان خدای مهربان دا بعقل رسول الله فرمایي دا بعقل په دنیا کې نشته. خدای مهرباني دغه ده ماشان منځ وکي دا وایي چې یا الله اوس مې پر تا باندې توکل دی خدای پاک اوس ته مهربان ذات دې منځ قبول کړي دغه مهرباني ده دا مهرباني او بل دې منځ قبول کړي په خپل دربار عالی کې دا مهرباني او بل دې روزه درڅ قبول کړي دا مهرباني او بل دې قرآن تلاوت درڅ قبول کړي دا مهرباني او بل دې برکات نه بل درڅ قبول کړي دا مهرباني او بل چې ښه خبره او ښه صدقه او خیرات درڅ قبول کړي دایم عین مهرباني بس په زناکاری او په غلا او په غیبت او په ناروا او په پیسکو په جرم باندې اخته بس خدای مهربان دی موږ مهرباني او توکل نه پیژندل ښه عمل وکړي بیا دعا کوه و یا الله اوس مې پر تا توکل دی یا الله اوس ته مهربانه ذات یې چې دا کومه سجده ما وتا ته ولګول کوم مز ما وتا ته وکړي یا الله ته مهربانه ذات یې دا د ما قبول کړي او قبلې ان شاء الله ستا به دا وګورئ دې ته مهرباني وایي دا خو نه د مهرباني چې دې په زناکاري سړی اخته وي په زناکاري مه کوي خدای مهربان دی الیاذ بالله دا غلط روی ولا تقربوا الزنا د زنا اسباب مه استعمالوه زنا ته نږدې کېږه د زنا اعمال مه خپلوه ولا یغتب بعضکم بعضا دغه مهربانه خدای وایي چې یو د بل غیبت مه کوئ دغه مهربانه خدای وایي دا غیبت دی لکه د مړه ورور غوښې چې خورې په ورځ د قیامت به مردارې غوښې به درته کېښول شي چې دا غوښې وخوره بیا څوک خوړی شي په دنیا کې چې کوم غیبتونه موږ کوو ښه اعمال چې د بل لپاره موږ مزدوران یو لګیا یو که جوماتونه دي که لمونځونه دي که صدقات دي که خیراتونه دي د بل لپاره لګیا یو مزدوران په ورځ د قیامت به مې دا شی نه شي ای د ماښام په لمانځه به مې زړه ښي په دا ذکر و اذکار به مې زړه ښي دې د قرآن په تلاوت به مې زړه ښي په یاسین او په تبارک الذي به مې زړه ښي لیکن دا به ټوله په ورځ د قیامت باندې هباء منثورا رسول الله فرمایي چې دا به دا رقم در سوال شي لکه د باد وړی داسې به در سوال شي بعضې به په غیبت کې درته ولاړې شي بعضې به په ښکنځلو کې درته ولاړې شي بعضې به په غلا کې درته ولاړې شي بعضې به په چیش کې ولاړې شي بعضې په چیش کې په ورځ د قیامت به وچ ډانچه پاته یې د بل دپاره مزدوران یې لګیا وي په دې مجلسانو کې موږ مه کوئ د خدای دپاره د غیبتونه پرېږدئ دا زناکاري که څوک اخته دي زناکاري پرېږدئ که نر دي که ښځه ده دا حرام دي ناروا دي په ورځ د قیامت یې سخت عذابونه دي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا ادم